یو بل ملګری دا تپوس کوي چې ګیره کې څوک سټایل کوي نو مفتي صاحب دې سره کس کافر کیږي که نه کافر کیږي. دا ډېر ښه تپوس دی. ګیره خریل دا ډېر لوی جرم دی. د اسلام د قواعدو د اصولو مطابق ګیره خریل دا ډېر لوی جرم دی، او بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعفوا اللحا واحفوا الشوارب خالف المجوس. تاسو ګیرې وساتئ، برید تاسو کټ کوئ، د مجوسو مخالفت وکئ. څوک چې ګیره خرئ دی به د قیامت په ورځ مجوسو سره صف کی. مجوسو دی بریتان ساتي او ګیرې ختمئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه خلکو نه مخ اړولی دی کومو خلکو چې ګیرې خریلې وې او د کسرا چې کوم استازي راغلي وو البدایه والنهایه کې راغلي دي او هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څه خط راوړی و. نبي علیه السلام ته نه مخ واړولو چې زه ستاسو سره خبرې کول نه غواړم، تاسو ګیرې خریلې دي. نو ګیره خریل ډېر لوی جرم دی او ډېر لویه سزا د دې راغلې ده، هغه ځان له بحث دی. خو بیا هم ګیرې پورې خندا نه ده پکار، ګیرې پورې استهزا نه ده پکار، ګیرې پورې ملنډې نه دي پکار، ګیرې پورې ټوکې نه دي پکار. که ته یې خرې نو هغه ستا لوی جرم دی، هغه ته وکړه، خو خندا خو مه کوه که نه. ته چې پکې سټایل وکړې، فرنچ کټ پکې وکړې او قسمه قسم ډیزاینونه پکې جوړ کړې، نو دا خو تا ګیرې پورې یو قسم خندا وکړه. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې پورې تا یو خاص قسمه ټوکه وکړه، یو لویه ملنډه دې ورپسې وکړه، نو دا ډېر لوی جرم شو. بلکې ګیره ساتل دا ګورې واجب هم نه دي، ګیره ساتل فرض دي. واجب خو دې ته وایي چې هغه د فرضو نه درجه لاندې ده، نو حکما بالکل واجب دي، خو واجب ګورې په عمل کې فرض وي، چونکې د دې عمل د دې کار تعلق د دې فعل تعلق د عمل سره دی. لہذا ګیره ساتل دا فرض دي. یو پیغمبر هم ګیره نه ده خریلې، یو صحابي هم ګیره نه ده خریلې. څونه پیغمبران، څونه صحابه، څونه امامان، څونه اولیاء یو امت راغلي دي، ټولو ګیرې ساتلي دي. پوه شوې؟ او دا د قوم لوط عملو، د لوط علیه السلام د قوم عملو، بیا پې خدای پاک 4 قسمه عذابونه نازل کړه. لہذا ګیره خریل حرام دي، ګیره خریل ناجایز دي. او سټایل پکې کول دا کفر دی. سټایل پکې کول دا لوی زندقه ده، بېدیني ده، او په ده باندې د کفر او د ارتداد یره ده چې د ګیره کې سټایل وکړي، د رسول الله مبارک سنتو پورې استهزا وکړي. البحر الرائق جلد نمبر 5 صفحه 12 کې راغلي دي ویکفر باستخفافه بسنت من السنن. یو وړوکې سنت پورې څوک ټوک وکړي دا کافر شو. بحر الرائق جلد 5 صفحه 12 دا نهر الفائق کې هم راغلي دي، تبین الحقایق کې هم راغلي دي، فتاوی شامی کې هم راغلي دي، فتاوی عالمگیری کې هم راغلي دي چې څوک معمولي وړوکې غوندې سنتو پورې ټوک وکړي دا کافر شو. نو ګیره خو دا خو یوازې سنت نه دي، یو کار خو چې نبی علیه السلام وکړي دا سنت شو، نو یو کار چې 1,40,000 کمه بیش پیغمبرانو کې دا بیا څه شو، او ته پورې ټوک وکړي نو بیا ستا حکم څه دی؟ هغه ته خپل زړه نه بیا فتوا واله. نو ګیره کې سټایلونه کول دا کفر د ده باندې د کفر یاره ده.